چې په کم دور کې ستا کم حاجت او ضرورت په کم میدان کې پوره کیږي دا نعمت به تعالی پر هغه حاجت او ضرورت پوره کوي. ورضیت لكم الاسلام دینا. نو عزیزه د طالب علم ذمہ داري خو به خبره سره متعین شي چې ستا ستړي سره پاره ده ته مستقبل کې سکے خو اوس تنظیم او جماعت دې لپاره څومره اهم دي. نو تاسو ګورئ قرآن کریم اول نه اخري بس ان شاء الله دا خبره مختصر کو. قرآن کریم اول راواله درې بنیادی موضوعات ذکر کړي: توحید، رسالت او بعث بعد الموت. توحید، رسالت او بعث بعد الموت. نور دې سره حواشی تللی چا پیرا. اوس دغه درې موضوعات په دې باندې قرآن کریم بنیادی طور بحث کوي او ورته وایي چې د توحید منون کې دې به جهاد کوي د توحید مغاند او مخالف سره. د توحید مغاند او مخالف سره دې بلګي جهاد بکې لکه د افغانستان مسلمانان لګیا دي هغه مغاندین او زديانو سره هغه جهاد او ستړي روانه ده. موږ دلته خپل بساط مطابق حافظ احمد جان سے وې چې تاسو ولته په یو قهر اخته خدای مو په قهر اختمه کا. ځکه عزیزان تاسو خپل غرسنی ایمان سره دا ثابت کړه ما غالبا تاسو په یو اجتماع کې دلته ویلو د جامع محمدیه په سالانه جلسه کې چې مې د سوره حشر د هغه آیت انطباق ډېر په عجیب انداز شو. الله تعالی وایي چې کله بنو نذیر ما جلاوطن کړ د مدینه منورې نه بنو دا هغه قوت او ثروت او دولت والا خلک او داسې مضبوطه بناګانې وي او داسې مستحکم ځان آباد کړو چې چا خواب او خیال کې نه راتل چې بنو نذیر هم د مدینه منورې نه وتیشي. نو الله تعالی وی هو الذی اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا. تاسو خواب او خیال کې دانو چې ګینه دی به اوزي وظنوا انهم مانعتهم حصون من الله او دا غي خو یقین دا او دویم ځن په معنا د ایقنو وظنوا انهم مانعتهم حصون من الله دا غي بناګانې دا غي په یقین باندې د خدای نه بچ کول کې بناګانې هغه د پاره وظنوا ان مانعتهم حصون من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. خدای وای ما پر داسې جانب نه احاطه وکړه چې د کم جانب نه دې تصور کوم نو چې خدای برابر احاطه کوي. وقذف في قلوبهم الرعب. الله تعالی وای هغه مه هیبت زده کړ یخربون بیوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. خپل کورونه په خپل روانول سوره د مدینه مسلمانانو روانول. فاعتبروا يا اولي الابصار. الله تعالی دې باندې قیاس کوي او د نظر مالکانو. نو ما تاسو ته اجتماع کې ویلو چې تاسو په عملاً قیاس وکړو. ما ظننتم يخرجوا. مرد افغانانو په خواب او خیال کې او د دنیا خو په خواب او خیال کې نو چې ګینې روس تر تراشي دې بیا واپس وته شي. ودا څه کو نه جواب راکوي کنه. تاریخ د دې شاهد چې روس چرته یو ځل تل نه بیا واپس وته او ما افغانانو داسې وسته چې دغه یو څه خپل لګیږي خپل لګي. نن به تاسو په اخبار کې کتلی استونیا ورته بالکل له پارلیمنت نه انکار کوي. موږ پارلیمنت کې مزید نه کینوخه موږ مستقل خود مختار مستقل او تاسو به نن کتلی په اخبار کې یا په میډیا باندې اوریدلی چې ګورباچوف هغه اعلان وکړ چې د ریاست دي کنه ریاستونه دا ریاستونه دي د دې د اتحاد د پاره زده عوامو ریفرندم کول غواړم چې موږ سره یو ځای پاتې کیږي کنه پاتې کیږي. نو ما وی چې یو ځل په تاسو غا لکه د تبوک دا فرشتو چې غواړي نو بس ای باندې هغه چې په قهر اختري داسې په بل غاړه روان دي. خو د بدقسمتۍ نه کوم ریاستونه چې دا غي د قبضې نه وځي نو هغه تا بل نهنګ او اژدها ظالم ورته ولار دي بس هغه زر زر رانګاري هغه په سلطن را روان شي د واشنگټن نه بس زر زر پیغه خېته ورواچي. نو تاسو افغانانو تور وکړه خو موږ مسلمانانو هغه تور را سنبال نه کړی شوخه. روس خو مزریل کو خو بل کافرانو ته ولاړو هغه خنزیر په مشرقي یورپ باندې خېټه ورواچولا هغه خنزیر په مشرقي جرمني باندې خېټه ورواچولا. نو د اسلام کور ته صفایده رانه. حضرت امام انقلاب رئیس الاحرار مولانا عبید الله سندھی رحمت الله علیه یو دور کې یو بیان کې ډېر عجیب خبر وکړه. ودا کمیونست دنیا دې سره اوس نه رابطه وکړي. چا په اعتراض کې حضرت موږ کمیونستان سره رابطه کې مولانا سندھی ورته وی چې بچیا کیپټالیزم غیر فطری نظام او ناکامیاب شي دا غیر رد عمل کې کمیونزم پیدا شي دا غیر فطری نظام او یا کاله کې ناکامیږي. دا د بزرگ گفتوا وی دا غیر فطری نظام دی سو کاله کې ناکامیږي او یا پورا دوا او یا کاله کې ناکام شه. دا دو کاله ما ناکام شه په یا کاله کې خو دو کاله ناکامی پټ اوسه کنه
یعنی حضرت سندھی ویلو چې اویا کاله به ناکامي کې دا غیر فطری نظام دی او چې دا ناکام شي نو دا خلک به واپس بیا د امریکای د کیپټالیزم په حلق کې ورننوځي. نو که تاسو ورسره اوس رابطه کړي نو تیار ځپلي خلک به ورته میلاو شي په زور به راسي اسلام طرف ته راکاږي چې هغه کور خو مو یو ځل کتلی هلته تباشي ووایي دا دویم کور مو وکتو راځئ په یو درېیمه لار مو ورچو چې هلته مو دنیا هم آباده شي او آخرت مو هم آباد شي. نو عزیزانو طالب علمان ورونو عرض میں کوره تاسو خدمت کې چې اوس دغه قران کریم کې درې موضوعات باندې ذکر کیږي. الله تعالی وایي چې دغه موضوعات د معاندین سره به مؤیدین او مقرین جهاد کوي او دغه جهاد او قتال دا په مادیات او په تنظیم باندې موقوف دي. نو الله تعالی سوره آل عمران کې بالکل په آخرنی آیت کې په تنظیم باندې زور ورکړي یا ایها الذین آمنو او نظریه والو خلقو. ایمان عبارت ته نظریه ذکر دې نظریه انګریزی کې ترجمه کیږي ایډیالوجی او دا هغه ایډیالوجی نور ترجمه هغه انګریزی لغت کې فید بلیف عقیده فید بلیف عقیده ایقان. نو نظریه ایمان عقیده دا د ټول مصداق تقریبا شی واحد دی. حضرت حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه په دې بنیاد د ایمان ترجمه کوي په ښه نظریه یا ایها الذین آمنو او د پخې عقیدې او د نظریې خلق اصبروا په نظریه ټینګ پاتې شئ وصابروا ملګری په ځان سره راټینګ کوي مصابره باندې فعاله یو بل په راټینګ کوي ورابطو یو بل سره جوړ ساتي جماعتي ژوند کې نظریې په بنیاد واتقوا الله جماعتي ژوند کې د جماعت د مفادات خلاف کار کولو کې د الله نه یریږي لعلکم تفلحون تبي بتاسو کامیابیږي. اوس دې ځای کې 15 سيزونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړ مختصر ځان سره یاد کړئ چې امرکم بخمس امرنی به الله عز وجل. حضور پاک فرمایل صلی الله علیه وسلم چې جماعتي ژوند کې زتاست د 15 سيزونو وصیت کوم او وصیت حضرت الامیر محترم او دا علماء کرام ټول وایي چې د ټول علماء په نسبانه واجب العمل دی. فمن بدله من بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين یبدلون. خدای وای وصیت کې به یو ذره بر تبدیلی نه کې. حضور پاک په لفظ وصیت وی چې ګوره واجب العمل او لازم العمل له دا کار به خامخا کوي. امرکم بخمس زتاست د 15 سيزونو حکم کوم او زکه کوم چې امرنی به الله عز وجل ما ته زما خدای د دې حکم کړو. یو السم د امیر جماعت په خبره باندې گوش براواز امیر جماعت حکم کړی نو ته هغه کې بیا عقلی اسونه نسغلې چیرې نو دا اوس امیر سے ویلو کدا کار مداسو کوم دا چل بوشي تنه په شورا کې چې کله فیصله کړه او چې کله شورا فیصله کړه او امیر دا غي منادي وکړه اوس ته حق نشته چې ته په هغه کې د خپل عقل اسونه وسغلې یو قدم رسته شي. خبره پوهیږي خبره پوهیږي. غزوه احد کې تاسو ګور نبی کریم صلی الله علیه وسلم شورا راوست. نبی کریم صلی الله علیه وسلم شورا راوست دا غینه تقاضا وکړه چې آیا مونږ اقدام کو که دفاع. مدینه منوره نه بهر د جنگ لپاره کدی دارالخلافه کې پاتې شو دفاعي انداز اختیار د پیغمبر علیه السلام ذاتی رائے د مشرانو صحابه او رائے داوا چې دفاعي انداز خده خار کې و پاتې شو که په دارالخلافه د حمله کوي نو سره به جنگ کو که دارالخلافه طرف نه راځي نو ورته. خو نوجوانان صحابه هغه وی نجی ورزو بهر روپ ورجماو هیبت پراولو اقدام کو بهر مقابله کو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زر شمارو او دا خو ګان کسان داو چې بهر وزو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فورا جماعتي فیصله وارولا وی چون کې د جماعت د اکثریت رائے دارا چې مونږ اقدام کو بهر وزو لہذا زمام حکمدار او جماعتي فیصله دارا چې بس بهر وزو. حضرت ابوبکر داو نه وی چې زما سپینه ګیره دا زما سپینه ګیره ته نه ګوره نه پیغمبر علیہ السلام دا وی چې زه ګوره پیغمبر مو زما رائے ته نه ګوره نه نبی کریم علیہ السلام چې کله حق ورکړ شو دا چې تاسو څه خو ده نو هر یو سړی ته آزادانه تو د اظهار رائے حق ملاو شو چې کم پهلو تا مناسب کاری د هغه پهلو په اساس باندې خبر وکړه. نبی کریم علیہ السلام فیصله وکړه چې بهر وضو کور تلاړو زغره واچولا توره راواغستا صحابه ټول لاړل زغره واچولا توره راواغستا میدان تلاړل میدان کې سو شو فتح په هزیمت او په شکست بدل شو کنه فتح
پازیمت او په شکست بدل شو. خو حضرت الامیر محترم نه او نور بزرگان او علماء نه توثیق کوي چې د احادیث په دومره وافره ذخیره کې صراحتا نه ضمنن اشارتن په ډیره بعیده اشاره باندې رمزن تلمیحا ایماء ایحاء چرته یو ادنا اشاره پیغمبر په یو موقع داسې کړی دا هغه کسانو ته چې ملخ او تاسو یې بهر زونه سه فتح هم راله په شکست بدل کړ نه چې کله جماعت امیر حکم وکړو د جماعت د شورا د اکثریت په اعتبار باندې چې دا کار داسې دی بیا مت انجام الله تعالی ته پرې دی. دیو جن ابوبکر رضی جساس رحمت الله علیه د حنفیو معتمد مفسر دی. هغه دې ځای کې لیکي وشاورهم فی الامر فاذا غزمت فتوکل علی الله وشاورهم فی الامر. شاور یشاور مشاورة باب مفاعله دی. ته مشورې ورکواو د دې مشورې اخلا فاذا عزمت او هغه د عزم معنا ده چې د مشورې په اساس باندې کوم خبره ته ورسېدي نو فتوکل علی الله بیا انجام او نتیجه په خدای پرې بس په خدای اعتماد کوه طرف ته روانېږي. فاذا عزمت فتوکل علی الله. اوس مونږ په جماعتي ژوند کې خپل رائے حرف اخر غنو چې دا ما سره ما ویل تا غي ته خو بس هغه ونه منل. مولانا محمد نبی صاحب حضرت امیر محترم هغه چې نن استاد رائے بس ټیک نه ده نو بس مړ اوس 200 کسان به یو طرف ته په جماعتي شورا کې او 2 کسان بل طرف ته هغه به بهر لګیږي جماعتي شورا خلاف ایو بهر لګیږي جماعت فیصله خلاف ایو بهر لګیږي جماعت د امیر فیصله به ډسکس کوي. حالانکه زمون بزرګانو کې یو بزرګ دی حضرت امیر شریعت سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه زمون بزرګ دی د جمعیت علما او بل بزرګ مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی دا دوه ختم نبوت مجاهدانو د مجلس احرار اسلام په اجلاس کې په یو مسله د دوه اختلاف پیدا شو. د قاضي صاحب یو رائے و د شاه صاحب بل رائے و او خبره تر دې پورې ورسېده چې قاضي احسان احمد شجاع آبادی خپل خبره په دلایل باندې په شورا ومنله او شاه صاحب خپل خبره ورونه حالانکه شاه صاحب د جماعت امیر خو هغه سره دوره مضبوط دلایل نو چې خپل خبره په ورمنلې وي او خبره تر دې پورې تیزه شو چې قاضي صاحب احسان احمد شجاع آبادی حضرت شاہ صاحب کو وی چې آپ ہمارے اوپر بزور ایک فیصلہ مسلط نہ کیا کیجیے شورا سے دلائل کی دنیا میں بات سن لیجیے اور پھر فیصلہ کیجیے. شاہ صاحب چې نمبر 1 یو کس خبرو کې دلیل پیوای فیصله وکړه جماعت شاہ صاحب وروړه فیصله چې کومه د قاضي صاحب رائے و د شاہ صاحب رائے مخالف او چې کله شپې جلسه نو قاعده دا و چې جماعت امیر به هغه جماعتي فیصله په سټیج باندې ور اوري. نو قاضي احسان احمد شجاع آبادی رحمت الله علیه فرمای چې شاه صاحب کله زما په خبره چې درځي پر اثر یو غنټه جنگ کړو په اجلاس کې خو چې زما په خبره کله تقریر شروع کو نو وی دومره په ډیرو دلایل زما د خبره د پاره وي چې زما په موږ بصیرت په تقریر کې پیدا شي خبره خو مې ډیره ټیک کړې ده. زه په مخ دې ته وای جماعتي اهتمام دې ته وای جماعتي زندگی دې ته وای جماعتي ژوندون. نو عزیزه حضور پاک او السمع د امیر په خبره باندې گوش براوار چې بس امیر مخکشه مخکشه او امیر راروستو شي. حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د دې بیت المقدس په یو معرکه کې حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ چې کله بلا غړې قلعهګانې فتح کړې نو هغه ځای فیصله دا وشو چې خالد ابن ولید وی چې یو ورځ آرام پکار دی چې دا مجاهدین لګا سا واخلي او د پیغمبر علیہ السلام شاعر حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ ته وی چې تلک دی منبر ته برابر شه داسې خوشکون شعرونه وایا چې د مجاهدینو حوصله لوړ شي او بلند شي. حضرت حسان رضی الله تعالی عنہ پاسې ده نو چې د مجاهدینو تعریف کو نو امیر محترم تعریف مو کو ځکه دا مجاهدینو رهبر دلته حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ تعریف مو کو. حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ 10,000 درهم انعام ورکړ لزر درهم انعام ورکړ د حوصله افزای چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته شکایت راوړي چې 10,000 درهم انعام ورکړ په خپل صفت او تعریف باندې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فوراً داغه د معزوله آرډر وکړ چې کدا خبره رښتیا وي او ته تسلیمه نو تمام معزوله کړي ته جرنیل وی اوس به د سپای په حیث کار کې او تا پاکستان نائب جرنیل حضرت ابو عبیدہ هغه ته جرنیل دا غوډي او دا ستوري او دا ټوپای ورکا او دا وردی هغه به جرنیل یو کمانډر ان چیف او مشر رهبر به د مجاهدینو هغه حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ ته ولیکل چې کدا 10,000 روپۍ د قومي خزانه نه ورکړي
نو دا خیانت کړی او کدا 10,000 روپۍ د ذاتی جیب نه ور کړی نو دا اسراف کړی او په دوا صورت د امیر المجاهدین لپاره دا کار جایز نه دی. لہذا تسپایشه او دا سره جرنیل کا چې کله حضرت خالد رضی الله تعالی ته خط ملاو شي زر خپل نائب را وستوي راشي دا یو ګوره درته عمر حکم دی تبه جرنیل ښه هغه وردی د جرنیل وسته وی دا واخله جی مال یو د سپای وردی راواله هغه د سپای وردی راواغسته حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ واغستوله بس داسې زر صفته شو او امیر پسې ورې د سپای په حیث باندې اوس بعضی خلک منافقین حضرت خالد تراله وګوره و قلاګانې تا فتح کړې سو قلاګانې او اتمه قلا یو پاتې دا د سره حضرت عمر څومره زیاته وکړه چې تاریخ به سبا ستانوم یادو چې اته قلاګانې فتح کړې په یو جنگ کې نو بالکل آخری امتحان ته چې ورسېدې نو دا ستوره به اوس د بادرې حضرت ابو عبیده ته لګي چې دجی آخری فتح وکړه. حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ وردا سے اور وکړه المقصد دا چې د پاکستان له پارټي جوړه کړه بل نو پارټي جوړه کړه باقي څه کسان ځان له جدا کا ایو بل حرکت جوړ کا. حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ هغه معامله فهم سره دا سے ورته وکړه هغه منافقین ته وی قاتلت لله واقاتل لله ما چې دا جنگ کول جرنیل په حیث نو بیا مې خدای لپاره کو اوس چې د سپای په حیث کو نو بیا به الله لپاره کو وې کدا و قلاګانې فتح کړي قسم دې کوم نامې لپاره فتح کړي کدا اته به د سپای په حیث فتح کوم قسم دې کبر ذلت یا عزت په اساس باندې فتح کوم خو بس الله لپاره جنگیدم الله لپاره به جنگیم نو اسم یو به امیر خبر اوره او دویم وتاغه صرف اوره بینا چې بس دلته خدای امیر صاحب خبره ته گوش بر आवाज او عمل په غاړه کې وتاغه هغه تبع عمل جامع او دریم ولزوم الجماعه چې دنیا روانيږي روانه دي شي خو ته جماعت په سیده نسې تړلې. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي علیکم بالجماعه والاطاعه جماعت ژوند کې یو خو به جماعت سره تړلې او دویم دا چې د امیر حکم ته عملي جامع چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم بل ظفر من شذ الشذ في النار ځان لکېږي بنا نبی کریم اسلام بل ظفر فان الذئب یاکل القاسیه پیغمبر علیه السلام فرمایل د رمینا د کندکنا چې کومه چیرې کندې ته کوز شي شرم خپاغي باندې حمله کوي کتر جماعت څنګه تکيږي شیطان بمتا باندې حمله کوي او تا به غوړ کوي ستا اذلال او ستا گمراه کول دا به شیطان ته چندا اساني نو حضور پاک فرمایي لزوم الجماعه جماعت سره بتللې او سلورم والهجرة الى الله ورسوله سلورم خبر بردای چې ذاتی مفادات با جماعتی مفادات باندې مؤخر غني د جماعت مفاد په ذاتی مفادات باندې مقدم غني او پنځمه خبره والجهاد فی سبیل الله د الله تعالی کې بجنګي په خپل تن مندل ستا وخت به د الله د پاره ستا مال به د الله د پاره ستا بدن به د الله د پاره. نازیزانو تاسو خو یو داسې ادارې سره تعلق ساتئ چې صرف علمي اداره نه ده د جهاد تربوي اداره هم ده چې اولته د جهاد فکرم تاسو سره د مجاهد رهبرنا او دوی د مرګرو او د ملاتړو نه ملاويږي. نو تنظیم دا اساسي او بنیادی شی دی. د تنظیم لپاره یو اساسي او بنیادی شی د دعوت حضرت امام الهند مولانا ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه سلور یا 15 ذکر کوي چې نظریه لومبه باندې باندې ځان پوهه چې دازو سره پاراکار کو مقدس شي چې هدف ورته معلومي کنه چې اسه طلب د مجهول مطلق کې خو نه لګیا کني بیا مولانا قریش وایي دا سراسر ناروا دي مولا حسن لګي چې دا بیا سراسر ناروا دي طلب د مجهول مطلق کې باندې لګیا. نړمبه به نظریه معلومه هدف او نسب العين به معلومه چې زړه سره پاره ګم راستګر سره پاره کوم ځان ورو ملته پسنګر کې اخر سمه مقصد څه کلاسن کو غواړم کسبله بلا غواړم لومبه به نظریه باندې ځان پوهه. او دویم حضرت امام الهند رحمه الله لیکي چې دویم دا غي لپاره دعوت دی ځکه چې دا کارونه په یو کس باندې کیږي دې لپاره به دعوت چلے ځان له ملګری پیدا کې او دعوت پسنګ چلے ادعو الى سبيل ربك بالحکمه حکمت سره حکمت وایي ست وهي سنت الراشده. امام مالک وایي چې دا طریقه نبوي صلی الله علیه وسلم او نور علما فرمایي چې طریقه نبوي داوا چې خپل مدعا او موقف دا د مدعو ته چې اشاره دعوت ورکیږي ته به دلیل باندې ثابت دي. ادعو الى سبيل ربك بالحکمه دلیل باندې ورته خبره وکا اصله چې دا غو سره حرکت کې شامل شه الکه ولې تاسو سره حرکت کې شامل شه زبل ډله کې شامل یم نه خپل موقف ور دلیل سره ثابت کا چې زه تاسو حرکت طرف ته ولې دعوت درکوم حرکت کې څه خصوصیات دي ولې ترجیح ورکوم په نور احزاب باندې او تعالی ولې دعوت درکوم ته موږ سره حرکت کې شامل شه یا جی ټی آی کې شامل شه یا جمعیت العلماء کې شامل شه خصوصیت یې سره نو بالحکمه او دویم دا والموعظه الحسنه چاله چې دعوت ورکې نو ځکه ملګرو ته هم جی ټی آی والده وام چاله چې دعوت ورکې نه په داسې انداز ورکې لکه ځان چې کوی دن کېخه. تاسو ته افغانستان کوی دن وایي که څه ورته څورته وایي
منوتی دا خو وزیرستان کې ورته منوتی وایي، افغانستان کې ورته کوژدن وایي. لکه ما سوچ ځان له کوژده کوي کوژده، نو دا هغه مور ما ته وګورئ، دا هغه مور ځان سره د محلې، زموږ وطن کې دا رواج دی، ځان سره د محلې یو زنانه واخلي، داسې خبرنوسونه زنانه چې خبرې ولا ورځي، نو لاړ شي هغه ناشنا کور ته، ځان سره لږ مالټې اغوستي یا بوره اغوستي یا څه بل شی اغوستي، جی چېرته کال مخکې د کور مالک اپریشن کوي، او دی چې لاړ شي اوس هغه یې پېژني هم نه، یو بل نه هغه زنانه تپوس کوي دا څوک دي؟ بله ورته خورې دا خو د پلانې محلې دي، خو چې په څه غرض راغلي دي؟ ډېر ساعت پس اوس دوه غریبانان خو خپل مقصد نشي ظاهرولی، رو رو داسې چیل لرې کوي، اورونه لرې کوي، هغه دغه ته د پلانې دي پلار وایي چې کاکا اپریشن کړی تاسو ورته تپوس له لاړې شئ، هغه یې حیران شي چېرې دی خو موږ سره دا غم ښادي، ګوره که بهر د سړو سره تګ راتګ یو بل سره نه، او په هغه اساس راغلي مقصد نه ظاهروي، لاړې شي بیا کورته یې پیچی نه اوس کوي، دوه درې ورځې بعد بیا یې ځان سره دوه زنانه اغوستي او بیا لاړې شي جی، او بیا د کور مالکانو سره خو لغونې فرنګ شوي آزاد شوي ورسره، بیا دې تپوس کوي ستاسو واړه؟ نو هغه یې وایي او دوه هلکان دي د خیر او درې جینکۍ دي. نو څنګه وایي دی په ډک شوي دي؟ په ډک شوي معنا چې ودونه مدونه وله کړي دي. نو هغه ورته وایي او یو هلک خو په ډک شوی دی، بل له اوس چېرته ګوتې نښلو نه، دا هغه محاورې د مختصر معنیه د متول، اوس بل له چېرته ګوتې نښلو نه، او جینکۍ. نو هغه ورته وایي چې او یو خو په ډک شوی ده، واده ده، او دوه لا دي دغسې نه، ښه نو هغه کور دي، نو په بله خوا ته کوټه کې، نو مور ورته زر ورشي وایي راشئ که نه ترور ته هم په خیرالې ووایي، نو هغه دواړه جینکۍ راشي، نو ورته وایي چې ترور یې په خیرالې، یا مونږ هغې ته ماسي وایي د مور خور ته ماسي په خیرالې، یا د پلار خور ته پپو وایي ورته یې پپو په خیرالې، یا مشر زنانه ته ابی وایي ابی په خیر راغلی، نو ابی پې زر زر په دواړو باندې کته پورته نظر واچوي، ښکار او هدف ګوري چې زه کومه یو خپل زوی دپاره وغواړم، نو یوې ته نښه وکړي، بیا لاړ شي، او په درېیم ځل چې بیا لاړ شي، نو بیا ورته هم داسې نه وایي چې تاسو مونږ له یو جینۍ راکوئ، وایي زمونږ د پلاني دي پلار وی چې مونږ به دا یو هلک هغوی له د خدای په نامه ورکړو، داسې ورته ور وایي چې مونږ به دا یو هلک هغوی له د خدای په نامه ورکړو. نو هغوی ورته وایي چې او مونږ به هم د جینۍ پلار سره مشوره وکړو، نو مړه مشورې شروع شي، دلته چې دا راشي نو خپل د کور مالک ته وایي چې ما نن خبره ښکاره کړې ده، ته به اوس د جومات مولوي صاحب کې ځان سره پلانې ملک صاحب ځان سره پلار سره خبره وکړي. نو ګوره اوس دغه د یو هلک کور آباد چې صرف هغه نکاح والا مسله او واده والا څومره اهتمام وکړو، اوس مونږ راولو د خدای په ځمکه د خدای نظام د خدای په ځمکه، نو که د کوژده غوندې محنت مونږ په یو سړي باندې وکړو، نو هلته سړی لور ورکوي سړي نه دې باندې سره جومات کې نه شاملېږي، یقینا به شاملېږي، خو که مونږ په دې انداز داړو چې یو ورځ مو یو پاو چیني ځان سره یوړی او بله ورځ یاره چې ما یې ستا پته به ولګوم څنګه فلانې ډیګرې، او بله چې په درېیمه ورځ باندې یاره مونږ به دا د جماعت کار تا کې چونکې صلاحیت دی او ته استعداد لري او تا کې کمالات دی او ستا علم دی او ستا پوهه ده، خدای قوت درکړی دی، مونږ دا وایو چې د جماعت دا کار ته وچلېده، په دې انداز مړه داسې وزر ولا وکړه، نو انشاءالله هغه ذهن کې به خبره پرېږدي چې دا سړی خو جومات یې بغیر د ما نه چلېږي نه، ولې ورسره نه شاملېږم؟ نو هغه به وایي ښه راوړه تا هغه فارم د حرکت چې زه تا سره یې ډک کړم، د جمعیت العلما فارم راوړه چې تا سره دې ته وایي حکمت او دې ته وایي موعظه حسنه. اوس بعض اوقات یو سړي باندې خبره درنه پرېږدي، که سړی ورته دعوت ورکړي د جماعت، نو هغه داسې طبیعت دروند غوندې کړي، حالانکې ته به ورسره ډېر نرم لګیا یې، خو هغه در سره جنګ کوي. نو الله وایي وجادلهم بالتي هي احسن، ګوره وړاندې وایي چې دعوت دې ورکړه، نو ادعو الى سبيل ربك بالحکمه ورپسې والموعظه الحسنه، چې موعظه حسنه لفظ حسنه صيغه صفت مشبهه نفس صفت ده، خو الله تعالی وایي چې کله هغه په مقابله درته راغی او دا هغه انداز د رد عمل تیز شو، نو اوس چې هغه خپل میدان د حیوانیت او د حماریت کې تیز شو، نو ته د انسانیت او د دعوت په میدان کې د غونډې ارتقا طرف ته لاړ شه، دا نه چې ته خپل میدان پرېږدې هغه جنګ شروع کړه ته په جنګ ته لاس ورشې، دا هغه رد عمل ناکاره شه، کنځلې وکړې تا ورته کنځلې، خدای وایي نه هغه د حیوانیت میدان نه پرېږدي، ستا دومره نرم دعوت سره هغه په حیوانیت کې برلاړ، نو ته د دومره ښه دعوت سره په انسانیت کې برلاړ شه. تر اوسه ستا موعظه حسنه وه، اوس ته موعظه احسنه کوه، وجادلهم بالتي هي احسن، قرینه صارفه ده، وجادلهم جګړه مه کوه، وجادلهم قابل
دیتا خبر بیا وکړه مقابلتن خو بالتي هي احسن د وړاندې ورته ذات په قوي دلایل وکړه اوس کاغه دعوت نه قبلې ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين خدای وایي د قلوب انقلاب دا خو زما اختیار کې رستا اختیار کې نه دی ته په دغه باندې مکلف پیغمبر ته الله وایي چې بلغ ما انزل اليك من ربك ورسوه چې خدای سوي دا خلکو ته ورسوه فإن لم تفعل فما بلغت رسالته کله دې ورسو نو تابع رسالت کې کامیاب نه استاد به تکلیف رسي والله يعصمك من الناس خدای به دې بچاو کوي سو استاد دعوت نه قبل ان الله لا يهدي القوم الفاسقين خدای وایي هدایت دا زما په دایره اختیار کې ته به زما وظیفه پر سر باندې ناخله نازیزانو تنظیم هغه په دې انداز باندې سپرټ کیږي په دې انداز باندې خوريږي زړه مې دا غواړي تاسو ته ډېر خبرې کوم ان شاء الله یار زنده صحبت باقی کبیا موقع درته پلاس رااله ان شاء الله موږ تاسو خور وخت موقع موقعینه نو بیا بل موقع باندې تاسو خدمت کې خبرې کوو حضرت امیر صاحب ته نور بزرګانو ته نن په داس پینه ګری ډېر تکلیف ورک ځکه ماته تکلیف خلیا د غنټو باندې بیا لګیم یو لیوانتوب د مستقل زنګ امیر محترم حضرت مولانا ایوب جان صاحب بنوري اځ کله ز بیان شروع کړه یو ملګرو ته اوس مستقل کې نه مستقل وای کې د ټول شپه ټول شپه لګي دی روغ نه دی نازیزانو بهر تقدیر کومه خبره چې نه وکړي خالص الله د پاره الله تعالی دې ورته قبولیت ورکړي زدا ځان د پاره سعادت ګڼم چې دې بزرګانو موجودای کې تاسو په دې په اساس باندې یو فکری خبره وکړه الله تعالی دې قبول او منظور کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آخر خبره ده چې سوال کړو د اتحاد په اساس چې د جمعیت علماء اسلام د دواړو ډلو میس کې اتحاد شوی دی کنه تاسو ته خوشخبری اورم چې دې کرب د جمعیت علماء اسلام اتحاد بغیر د چا بهرانی فرد د ثالثین د جمعیت علماء اسلام د دواړو ډلو د مشرانو په تحریک او حرکت باندې تکمیل تر رسید چې د هغې مرکزی امیر حضرت مولانا عبداللہ صاحب درخواستی مبذله العالی دے نائب امیر اول مولانا اجمل خان صاحب لاہوری دے نائب امیر دوم مولانا ایوب جان صاحب بنوئی دے نائب امیر سیوم مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتہم دے نائب امیر سلورم مولانا عبدالحکیم صاحب دے پنڈائے اور نائب امیر پنزم مولانا فدا الرحمان صاحب درخواستی جنرل سیکرٹری اور قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان سے لمبنے ناظم مولانا حافظ حسین احمد سے بل ناظم مولانا عبد الرزاق عزیز سے بل ناظم محمد زمان خانہ چکزئی اور ناظم اطلاعات مولانا زاہد الراشدی اور خزانچی مولانا عزیز الرحمان انوری اور سالار صاحب دے حد جماعت د شورا اجلاس او د عاملی اجلاس د دې میاشتې په 13 تاریخ باندې په لاهور کې وشو او په 10 تاریخ باندې د جماعت د شورا اجلاس د حضرت درخواستی صاحب مدرسه کې په خانپور کې د تاسو ته د اتحاد مبارک وي او دا بل سوال ما په خیال دا سوالونه خو دین ټول پاکستانیانو د سوال الفاظ دا دی کہ آپ نے ہر وقت عورت کی حکمرانی مسترد کی مگر مارڈی میں بے نظیر بھٹو کو کنویر کی وقت میں فوقیت حاصل تھی اور جمعیت علماء اسلام مارڈی میں شریک تھی کیا خیال آپ صاحب کا بے ادبی معاف عزیزہ دا سوال دے ډیر عجیبه دی خبره چې کومه د امت په میس کې ما به النزاع ده هغه دا ده چې ښځه اهل د ولایت عامه ده او که نه ده نفس ولایت په شریعت کې زیر بحث نه دی ولایت عامه یعنی دا خلیفه جوړې دی شي او که نشي جوړې دی تا په خپله اقرار کړی جمعیت علما په هر دور کې دا خبره مسترد کړې ده صحیح شو تا په خپله اعتراف کړی چې جمعیت علما په هر دور کې دا خبره مسترد کړې ده او چې کله بېنظیر صاحبې د پاره د اعتماد ووټ اغوستی شو او جهانگیر بدر سے پاسې چې دې تر اعتماد ووټ څوک ورکوي هغه دې څنګ ته شي نو هلته هم صرف جمعیت علماء اسلام هی و
چې په اسمبلای کې اگر چې آئین ورته حق د خلافت ولایت ورکړی دی، خو مونږ دا اعتراضي نقطه پورته کړه چې د دې ملک آئین دا لیکلی دي چې دلته به حاکمیت اعلی د الله تعالی وي او د قرآن او سنت منافق قانون بدلته نه پاس کیږي. د ښځې ولایت عامه شریعت کې جایز ده که ناجایز؟ مونږ وې دا یو خالصه نظریاتي او شرعي مسله ده. لومبه په دې مسله باندې د اسمبلی بحث وکړي، وروسته بیا وزیر اعظم ټاکي. خو زمون خبره ته سپیکر صاحب د آئین د وجه اهمیت ورنکړه، لہذا مونږ د پاره بل لار نو مونږ اسمبلی پر خو بار راووتو، بایکاټ مو وکړو. نو تا په خپل اعتراف کړی چې ولایت عامه مونږ مسترد کړی دی. او دویم تا ته وایم چې کله مونږ په ایم آر ډي کې د یو جمهوریت عمل په خاطر باندې، نو هغه وخت چې کله د پیپلز پارټۍ د کنوینر دور راته، نو ستاره دا خبره په ذهن کې چې هغه وخت د پیپلز پارټۍ مشري نصرت بوټو صاحب او لوري دواړه فرانس کې وي. د پیپلز پارټۍ مشري د اسلامي جمهوریت اتحاد موجوده لوی لیډر غلام مصطفی جتوئی صاحب سره و. هغه وخت به د پیپلز پارټۍ له طرف نه د ایم آر ډي کنوینر غلام مصطفی جتوئی کوله. او زما خیال دا چې هغه سړی د ښځه نه ده. ستاسو خیال دی؟ وایي لکه ملګری سوال کړی دی نو د پیپلز پارټۍ کنوینري هغه به د پیپلز پارټۍ دغه ملګری سره غلام مصطفی جتوئی سره کوم چې زموږ نگران وزیر اعظم او هغه زما په خیال سړی دی. البته که ستا پسې شوبه وي نه. او دا یو بل ملګری سوال کړی دی که مسلم لیگ ښه دی. مولانا صاحب نه چا سوال کړو چې پیپل پارټي ښه ده که مسلم لیگ ښه دی؟ نه مولانا صاحب ورته جواب ورکړ چې اوښ نه چا سوال وکړه چې لوړه ښه ده او که جوړه ښه ده. نو مولانا صاحب ورته وویل چې ما دپاره دواړه برابر دي. اوس لکه تاسو چې د هغه حکومت حمایت کوئ، د جمعیت علماء اسلام چا سره نه ابدي دایمي دشمني شته او نه ابدي دایمي دوستي شته. مونږ په اصولو تړون کوو، په اصولو باندې پریکړون کوو، او زمونږ په اصولو اهدافو کې بنیادي شی د نظام اسلام تنفیذ دی. که کله دا خبره یو جماعت کړې ده نو مونږ ورته آمنا و صدقنا ویلو چې مونږ تعاون ته تیار یو، ځکه چې میرے درد کی دوا کرے کوئی ابن مریم ہوا کرے کوئی. مونږ دا قسم نه کوي چې دا اسلام که زمونږ په لاس راغی نه بیا به منو، او که د نواز شریف سے په لاس راغی نه بیا به نه منو. مونږ اوس هم یو کې ته سکه نه زموږ تعاون او ملاتړ به در سره. لہذا اسنا دا خبره په دې اساس سره دومره اهمیت لري نه چې زموږ تعاون او ملاتړ د اصول په اساس وي. دا یو ملګری سوال کړی دی چې د جمعیت طلبه حرکت سره په څه وجه تاسو تعلق دی او دې تعلق د کوم تاریخه صورت نیولې دی؟ ما خو حضرت امیر صاحب وړاندې واضح کړه چې حضرت مفتی صاحب هغه تقریر ما ته اوس هم یاد ده، زه خپله موجود هم. حضرت امیر صاحب چې کوم تقریر حواله ورکړه امیر صاحب هم موجود و. دا د سن 1980 د اوایلو خبره ده. سن 1980 د 1980 غالبا د هغې د اوایلو خبره ده چې حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه وفرمایل چې حرکت جمعیت ته او جمعیت حرکت ته. لہذا او خبره دا ده ما یو تقریر کړو غل مې اوس کتابي شکل ورکړی دا هغه ابتدایي د دینه شوی دا چې تنظیم په نامه نشي پیژندې، د په نظریه او په مشن پیژندې شي. د حرکت انقلاب اسلامی افغانستان او د جمعیت طلبه اسلام د جمعیت علماء اسلام پاکستان د دې اهداف او فکر او نظر او داغه منبع متحد ده. لہذا دا تړون ډیر ابدي دی او ډیر ان شاء الله دایمي وي. دا یو ملګری کوېسچن کړی چې داسې اوازې دي چې د محترم مولانا سمیع صاحب استعفا منظوره نه شوه او بیا جنرال سکرټر شو. نو ما تاسو ته وړاندې ذکر وکړ چې د نومبر په 12 تاریخ باندې دا فارمولا او دا کلیه د اتحاد وضع شوې وه او د کلیه او فارمولې وضع کېدو سره متصلا دا تنظیمونه عملا ماتو. لہذا د استعفا خو پکې څه تصور ونه چې کله سړی عہدهدار پاتې ني نو استعفا د شي نه ورکوي. نو ټول ارکان جمعیت العلماء
او نوې تنظیم چې کوم تشکیل کنه پاغه کې امیر مولانا درخواستی سے و نائب امیر مولانا سمیع سے او جنرل سیکرټری مولانا فضل الرحمن سے اوسم هغه تنظیم برقرار دی او اوسم زمونږ دا داوره چې مولانا سمیع سے زمونږ نائب امیر دی کول پاکستان. دا یو ملګری سوال کړی دی چې د سیاست لغوي او اصطلاحي ترجمه پوره تشریح وکړه. نو دا خو ګلاب ځان له مستقل سبق دی. زه د شعبان په 11 شروع کوم بیا په 23 د رمضان باندې ختموم. د شعبان په 11 شروع کوم او د رمضان په 23 باندې بیا ختموم. ان شاء الله کدا دومره لوی لغوي او اصطلاحي تعریفات غواړي نو که خدای توفیق درکړي بیا التراشه خبر تقدیر بالاختصار ساس یسوس سوسن و سیاستن په معنا د قاد یقود قیادتن نازی او سیاست د لغت په اعتبار باندې گوروں کو سدانے کا نام ہے. اصول ته چې مختلف کرتبونه خې او د مختلف فنونو نه واقف کې د نیزه بازای نه د ګوردور نه د ټنګي چلولو نه د بارولو نه دا مختلف دې سړی ته سایس وای چې دا کوم سړی اسونو ته دغه مهارت ورکي او بنا په دې دغه لفظ سیاست مستعار شو د انسانانو سوداولو لپاره چې کوم سړی هغه لګیای هغه فن کې چې انسانان سوداوي او د غید امور تدبیر کوي یا دغه نظام لپاره دې ته لغت کې سیاست وایي شي. او په اصطلاح کې لفظ سیاست خلافت امارت امامت قیادت سیادت حکومت سلطنت دا ټول په یو معنا راځي او د ټول تعریفات امام ابن خلدون ابو الحسن ماوردی تبصرة الحکام کې عبد الغنی نابلسی او مختلف علماء سیاست هغه په دې کړي دي چې دا هغه نظام دی چې د موجب د حفاظت د دین او د حراست د دنیا وي چې تا دنیا ور سره محفوظ شي او د تا دین ور سره محفوظ شي هغه نظام عملی شي دغه نظام ته سیاست ویل شي. دا مختلف معنی علماء بلا ډېر کړي دي او حضرت امام شهید شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه هغه ترجمه کړی د النظام المصلح للمعاش والمعاد. دا هغه نظام دی چې دنیوي نظام صالح کوي او اخروی نظام هغه صالح کوي. دنیوي ژوند بهتري او اخروی بدلا هغه د بهتري دې ته سیاست ویل شي. دا یو ملګری سوال کړي ما په خیال د غلط نمبر ملاو کړی دی. کله کله ټلیفون کې رانګ نمبر ملاو شي کنه سره ډایل کی خو خطا شي پکې نو نمبر یو ملاوي د امیر صاحب د کور او هغه ملاوي چې تر ډاکټر نجیب د کور نمبر ملاو شي نو ګډوډ جوړ شي کنه نو دوم غلط نمبر ملاو کړي. ما نه تاسو کوي چې ظاهر شاه په خپل دور حکومت کې د افغانستان د خلکو څخه خدمت کړي. زما په خیال چې افغاني نه تاسو کا نمبر غلط ملاو کړی. دا یو ملګری ذکر کوي سوال خو ډیر وګد خو حاصل دار چې مودودیان د روس د سیاست نه متاثر دي. هغه د افغانستان جهاد تاییدوي د کشمیر جهاد تاییدوي. جمعیت العلماء د امریکای د سیاست نه متاثر دي. دا غوی مقابله کوي لکه د فلسطین او د پاکستان وغیرہ او د افغانستان جهاد په حق لا نه کوم جلسان نه کوم کومک کوي. ګلابا جمعیت علماء اسلام یو بنیادی هدف لري او پروګرام لري او هغه پروګرام زمون په سټیکرون لیکلی چې ہمارا پروګرام خدا کی عبادت رسول اللہ کی اطاعت ہر ظالم سے بغاوت ہر مظلوم کی حمایت اور بلا تفریق پوری د ظالم مسلمان د ظلم لا تعالی نه کړي او د مظلوم کافر د مظلومیت تایید نه کوي چې د مظلوم وي. بنا په دې اساس جمعیت علماء اسلام چې کله ویتنامیانو سره امریکای ظلم کو نو جمعیت العلماء د ویتنام د عیسایانو ملګرتیا کوله د امریکای پر ضد باندې چې دا د مظلومانو سره ولې زیاتې کیږي. او کله چې فلسطینیانو سره امریکا ظلم کوي نو جمعیت علماء اسلام د فلسطینیانو ملاتړ کوي. او کله چې افغانستان باندې روسی جارحیت شو
نازی ته په کوم بنیاد وای لا چا د افغانستان جنگ د جهاد په نامه پیژندنه چې دنیا اسلام کې لومبره مفتی چې داغه فتوا د افغانستان د جهاد په نامه شایع شو هغه د جمعیت العلماء قائد مولانا مفتی محمود چې دنیا ته خودل چې د افغان ملت داستره دا مقدس جهاد اسلام دی او د تمام دنیا مسلمانان د دې مقدس جهاد تایید کړي. یو ملګری وای چې د جمعیت العلماء اسلام د پارټۍ نه په موجوده حکومت کې د ستا په مجلس کې څوک شته او کنه نو کوي نو ولې د شریعت کوم یو حکم نه عملي کیږي. ما په خیال خبره واضح کړه چې مونږ یو 10 نکاتی چارټر نواز شریف سے وړاندې کړی دی چې مونږ نه حکومت کې شاملېږو نه وزارت اخلو کدا شیونه عملي کې زمونږ به سره مکمل تاییدي لا مور سره خبرې شروع دي اجمالی طور راته ها کړی دي خو موږ ورته چې موږ واسه لکه د ماشوم په چرچنی نغلې ښه د ماشوم کله کله جاړي کنه نو مور پلار هغه ورته شن والا شی ورکی ناغه ماشوم نه به اختیار الله د اخلاص شي ناغه شی شنو کې دی ورته خاندي نو موږ ورته چې موږ له چمچنکې نه راکې لاس کې ښه چې چمچنکې نه راکې سم صحیح شی وګورو چې هغه عملي کې موږ به تاییدو کني عملي کې نو موږ ضیاءالحق صاحب نو منلې بینظیر منو منلې بوټو منو منلې یحیی منو منلې ایوب خان منو منلې ته به څه کوچاګې غتا نه مننو ته څنګه پلار خو نه زموږ ته تلون چا سره وی وړاندې ما خبر وکړه چې د اصول په اساس حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه چاوي حضرت د ایوب خان خلاف تا تحریک چلو ډیک کې د یحیی په ضد تل مشرقي پاکستان ته د بوټو خلاف تا تحریک چلو د ضیاءالحق خلاف واست تحریک ارینج کې ستا په حکومت کې دراتو امکان شته. مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه عجیب جواب ورکړ وې که زما حکومت کې دراتو امکان نشته خو زما د ایمان تقاضا ده چې د پاکستان په دې کوسه باندې کوم یو منافق ناپاک سره چې د اسلام سره مخلص نه غو آرام باندې کې نه سوت نه پریدم نو به جمعیت علماء اسلام دغه جدوجہد د غستړې بکو په دې ځای باندې موږ مکلف یو ملګری وای چې د مودودی سے په باره کې چې خلک دا ادعا کوي چې هغه د پیغمبر په شان کې د شرک نسبت کړي آیا دا ادعا صادقه ده او کنه کوي نو معتمد دلیل وایي عزیز دې لپاره خود مودودی سے ټول کتابونه ګوره خو بنیادی خبره ده چې د جماعت اسلامی دستور دا غي شپږم نمبر آرټیکل دی چې هغه کې لیکلي دي چې د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه علاوه کوم یو انسان دا زمون په نسبانه معیار حق نه دی حالانکه دا څنګه د عقیده خبره ده چې حضرات صحابه کرام دا معیار حق دي سوره پورې چې د انبیانو په اساس خبره ده نو مودودی سے دی عام کلیه لیکل ده چې د انبیانو په بشری تقاضا باندې کله الله تعالی دا سه فاحشه غلطه بصادرولې چې د هغه بشریت هغه گویا ثابت شي خلکو ته خلک گویا خدای نه وبلی په دې باب کې په دغه ځای کې لیکلي فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل ابراهيم عليه السلام دا مې رب دې نو سپوږمۍ راوخته دا مې رب دې نور راوخته دا مې رب دې بیا ویني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين دا ټول ارباب مې پرې خودل یو رب طرف ته مې توجه وکړه عزیز دغلت لیکلي تفهیم القرآن اسلام چې مې توحید هدف ته رسیدو نو د شرک منازل ته کړل بیا رستو او رسیدو توحید هدف ته او موږ دا وایو چې وآتیناه رشده من قبل وكنا به عالمین. الله تعالی د ابراهیم په حواله د دې اعتراض مخکې دفعیه کوي حالانکه هر معصوم په فطرت سلیم پیدا کیږي او پیغمبر په هغه فطرت باندې باقی پاتې دینه د پلار نه متاثر کیږي نه د مور نه متاثر کیږي نه د معاشرې نه متاثر کیږي بلکې معصوم متاثر شي په بوا او يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. د ابراهیم متعلق والله صراحت سره واتیناه رشده من قبل وكنا به عالمین. الله وای چې د بلوغ او د پوهې نه وړاندې ما د رشد او هدایت نصیب کړو مونږ د باندې علم لرو. نو عزیزه دا مش نمونه خروار دا ملګری وای چې تاسو د حرکت د تنظیم نه علاوه د کوم بل تنظیم سره څه حسن رابطه لري او کنه عزیزه چې کله هدف مشترک شي
نو رابطه خلق په قدر مشترک باندې بلا غاڼو خلکو سره لري د افغانستان د جهاد په اساس چې څوک په دغه جهاد کې ملاتړ کوي موږ د هغه ټولو جماعتو سره د تایید رابطه خامخا لرو ځکه چې جهاد دا یو داسې مقدس هدف دی. البته دا خبره ده چې د نظریې په اساس باندې زمونږ منبع د حرکت انقلاب اسلامي سره د هغې سره متفقه او متحده ده. دا یو ملګری وای چې محترم قاضي صاحب مونږ بار بار دا اورو چې د پاکستان دارومدار امریکای امداد خو حاصل دا دی چې د تاسو د جمعیت دارومدار د افریقای او د لیبیا په امداد باندې دی. نو افریقای ولا غریبانان خو ځان له خپل د لوګي هلاکیږي. افریقای ولا غریبانان خو تاسو ته پته ده آی خو د قحط سالای شکار دي آی خو ځان له خپل د لوګي هلاکیږي. تاسو په افریقای متعلق معلومات خو یې ورته سوره پورې چې د لیبیا تعلق دی عزیزه لیبیا سره د جمعیت العلماء اسلام لا تر صرف په سیاسي بنیاد د اینټي امریکن پالیسۍ بنیاد باندې دی د ضد امریکایي بنیاد باندې دی. لکه افغانستان عام او احزاب سره زمون تلون په ضد روسیایي پروګرام باندې دی. موږ سره نو تلون دی دغه تلون ور سره چې دا د روس پر ضد باندې مجاهده کوي مونږه تاییدو. خبرم ذهن کې راځي. لہذا د امریکای پر ضد باندې چې ملک ولاړی مونږه تاییدو د امریکای د ضد په باب کې پاتې شد اغین را پدې خو د لیبیا امداد نه کله لیبیا جمعیت العلماء اسلام ته امداد ورکول نظام جمعیت العلماء کې یو مسؤل فرد کم از کم کماته نور سره کولی یو موټر خو را ترا کړو کنه چې اوس به تاسو ته راغلم ځکه هلته زه ناست وم د ګاډي په انتظار باندې ما دوی ته ویل چې تاسو ورځئ زه ان شاء الله بس کې راځم ما تر حرکت مدرسه معلومه ده خو دوی وی چې مازیګر ته برسو ما چې مازیګر ته رسو بیا چانه موټر واړو بیا د طالبانو رجل ته ټیکسي نیسو ما د طالبانو چندې پیسې په ټیکسي لګول دا خو د خدای غضب په دعوت غزدلې دا بیا د مدرسې گاډي شته ما کاغه راتلې شي نه ته بالبته انتظار وکړو بیا دا څه شو دی گاډي 1900 او دا گاډي راغې بیا دوی وی چې دواړه دی بوزو ما ان لله و انا الیه راجعون دا ټیکسي والا دی دته ما سمنت سماجته کوي د الله پر رضا باندې رخصت کوي نازیزه بیا خو جمعیت العلماء کې یو مسؤل فرد او ستړي کوم ټول ورځ منډه بیا کم از کم ما سره وړي کومه موټر کې چې په 100,000 روپۍ باندې کېږي نو دومره خو بنا سره وو چې سب په تیل تل سو ما پټیله باندې بوته خو پته ولګی دا چې لیبیا طرف نه سندا نشته کې نومبه ما تر کړو دا یو ملګری د لغاتو تحقیق کوي زما په خیال زه ورته منجد کارم که لسان العرب ورته کارم دی وایي چې جامعه د څه شی نه عبارت دی نو جامعه مشتق ده د جمع نه او په اصطلاح کې جامعه هغه ادارې علمي ته وایي چې د مختلف فنون او علوم درس پکې کیږي بس دا تعریف دریات جامعه هغه اداره علمي ته وایي چې د مختلف علوم او فنون درس پکې کیږي دا جامعه د نه عبارت دی دا یو ملګری چې د مودودی باره کې مؤثر معلومات سره چې څنګه سړی و غټه غټه سپینه ګیره وه مخکې خولې وه بیا چونکې خیلې ګیره چې راوخېږي نو غټه غټه ګیرې نو بس سړی هم و ګیرې هم و نو کتابونه هم ډېر شی لیکلي دي او تنظیم هم جوړ کړی جماعت اسلامي په نامه باندې صحیح ده نور که علمي معلومات تاسو کول غواړئ نو دې دپاره د حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریا صاحب رحمت الله علیه کتاب څه نامه ده او د حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی کتاب دا ځته نه دی د حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه کتاب عقائد کی حقیقت اور مودودی دستور یاد شو او د حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمت الله علیه کتاب شواهد تقدس او د حضرت مولانا محمد تقی عثمانی کتاب امیر معاویہ اور تاریخ حقائق اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ تفسیر معرف القرآن جزائے پزائے تفہیم القرآن بانے گرفت کی بیا مستقل تفسیر کی نو بیا انشاءاللہ موضوعیت معلوم شي چې موضوعی څنګه سړیو نور خو سړیو ګیره مولانا فضل الرحمن سے تمنگا ہمیشہ جمعیت طلبہ حرکت د جلسو دعوت ورکو
لیکن ناراضي سوجه ده زه راځم کنه ما داسې وکړل لکه هغه نه محل شي ازا عموما دا چې مولانا سے طرف نه راغله چونکه هغه جمعیت العلماء اسلام قائد دی بڑا ډیر مصروفیاتي لہذا مونږه تقسیم کار وکړو چې بای د تا ډیوټي بدای د تا ډیوټي بدای دا تاسو افغانان ټول ما تر اسپارلې یستا کار بدای چې افغانان له وزیر راځي زه ورته هم بس ټیک ته ورځم به چې کوم ځای افغانان وي چې راځم ورته هم دکره درلم د مولانا سے طرف نه لګا در رسیدم دا یو ملګری وای چې معاشي مساوات او معاشي انصاف کې څه فرق دی نو لفظ معاش تاسو فصول اکبری خو ویل دا نو کوم امتحان وارم پاس بشي کې کنه نو دا مصدر د میمی عاش يعيش عيشا وعيشة ومعاشا ومعيشة دا مصادر دي ګان اوس دا مصدر دی مصدر میمی او د بیا دو معنی کیږي یو معنی کیږي ما يعاش به هغه شیونه چې پاغي باندې ژوند تیرول موقوف دي او دویم معنی مصدری کیږي زندگی گزارنا ژوند تیرول نو معاشی مساوات معنی برابری په ژوند تیرولو کې او د معاشی مساوات دویم معنی برابری په اشیاء ضرورت کې او شریعت اسلامی حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ منقول لی چې د غنیمت مال یو موقع باندې تقسیمو نو بیا عمدق ذکر پکې وکړو چې دا مساوات فی المعیشت دی اشیاء ضرورت ټول ته په سوي او برابر مرتبه باندې ورکړي چې د ضرورتونو څوک په اسلامي ریاست کې محروم نشي او بعینی دقه د معاشي انصاف تقاضا ده. دا یو ملګری وای چې صاحب دا څه وجه چې تاسو د احمد الصباح په مقابل کې د صدام حسین تایید کوئ نه عادي ده دا او تا ته غلط فهمي شوی ده د جمعیت العلماء اسلام موقف دا دی چې صدام حسین که کویت کې راغله کویت ته راغله دی او د کویت انیکسیشن او الحاق کړی دی اذان د پاره وجوه او دلایل وای نو مونږ د هغه د راتل جایز نه ګڼو خو البته دا خالص د اسلامي دنیا یا د عرب دنیا مسله ګڼو د امریکای مداخلت مونږ په دې کې دومره ناروا ګڼو لکه د روس مداخلت په افغانستان کې هم سره ناروا ګڼو خبره مو ځین تراله د امریکای مداخلت په دې مسله کې موږ دومره ناروا ګڼو لکه څنګه چې د روس مداخلت په افغانستان کې ناروا ګڼو او د امریکای مداخلت دا موږ ضد حدیث ته پیغمبر ګڼو صلی الله علیه وسلم چې حضور پاک یخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب او هغه يهود او نصارا نن په جزيره العرب کې لګیاري د هغه د مختار کلی دا غي په اشاره باندې خلک اوزي او رانه نوزي او تاسو بیا په میډیا دا موریدلی چې امریکای اوس دا خبره واضح کړه چې عراق د کویت اوزي هم خو زبر سعودي نه واپس نظم ښه دا موریدلی دي چې عراق د کویت اوزي هم خو امریکای والای چې بیا سعودي نه واپس دا خطر مونږه محسوسوله ذکر ورته مونږ وې چې د خدای د قهر او یریږي دغه خنزیران لګوره دعوت ورنکې په خپل مصاحبه او مرکو کوي عرب دنیا یا ډیر چیز یاتونه اسلامي دنیا له مشکله مسله حل کی پاتې شو د امریکای دا خبره چې اقوام متحده څوک اقوام متحده د عراق دی جارحیت ته ناروا ویل دي د عراق دی جارحیت ته ناروا زکه په دوه کلک ولاړم نو اقوام متحده د اسرائیل جارحیت ته هم ناروا ویل دي اقوام متحده د روس جارحیت ته هم ناروا ویل دي اقوام متحده د هندوانو جارحیت ته مقبوضه کشمیر باندې هم ناروا التستا رول سره خودل تستا هدف والله که هغه د کویت ازادي یا د احمد الصباح ملګرتیاوي یا د شافعه حفاظتي یا د حرمین او تحفظ او تقدس وي کتا ته حرمین دومره محترمي نو ستا په اشاره باندې بیت المقدس ته يهود بیا اور لګي یا بیت المقدس ته ستا په اشاره باندې يهود اور لګي نو مونږ ورته وایو چې ګلابا تا ته صرف په تیلو باندې قبضه محبوب او هغه قبضه تا وکړستا هدف حاصل شوه تعالی اوس خیرم په دې کې چې عراق دی الته موجودي چې ستا د پاره د جواز وجه پیدا وي چې ذکر دلته په دې سعودي عرب کې پروتین یا خلیج کې پروتین چې عراق لا د کویت نه دی وته ښه او که عراق اوسیو نو تاسو اوس نه خبر ځان سره یاله کوي چې امریکا د خلیج نه بیا واپس وته تیار نه دا او د عراق والا دا موقف البته یو معقول موقف دی چې هغه ما جارحیت کړل زب اوزم د کویت نه ځکه چې یو او اقوام متحده هغه زما د جارحیت مذمت کړل خود یو قرارداد چې قابل احترام دی نو بیا د اردن مقبوضه عرب علاقه د فلسطینیانو ریاست ول اسرائیل نه خالی کوي ځکه یو خود هغه مذمت کړل هغه تم نارو هغه اوزم خبره ته کوم خدای دواړه مسلې یو بل سره نه کوي
مالته خو چون کې د امریکای ناروا بچي اسرائیل هغه به دخل کیږي نو امریکای ته یو نو هغه قرارداد محترم نه دی او دا قرارداد ورته محترم دی ځکه د په اساس د خلیج په تیلو باندې د قبضه موقع ورته په لاس باندې راغلی دا یو دوست دی چې د کمیونیزم تحریک د څو وخت نه شروع شو په هغه وخت کې بانی سو کو پاکستان کې تاریخ 104 شروع کړو مولوی محمد نسیم حنفی سے خودم په تفصیلی خبره تاسو کړی ده چې دا خو د کمیونیزم لوی ستر بیک گراوند دی چې بنیادی طور د نجی ملکیت د خاتمه تصور او د مشترک ملکیت تصور چا ورکو نو دا تصور د حضرت عیسی علیه السلام نه وړاندې ارسطو ورکړو ښا ارسطاټل دا هغه ورکړو بیا دویم نمبر دا خبره دا افلاطون لګه مزید وسعت ولا ورکو بیا په دریم نمبر کې هیګل دغه आवाज خور کو بیا په څلورم نمبر کې کارل مارکس چې دا د یو يهودي بامبړ زیو کارل مارکس چې دا د یو يهودي بامبړ زیو هغه د يهودي بامبړ هغه په کیپټل او په سرمایه باندې هغه باندې تحقیق او ریسرچ شروع کو یو 15 جلد کتاب په هغه باندې ولیکو امریکای دنیا او کیپټلیست دنیا غیدا اعتراف کوي چې په سرمایه باندې دومره تحقیق مونږ هم نه کړي څومره تحقیق چې هغه پر رد باندې کارل مارکس کړی دی او بیا دغه تحریک او دغه نظام او دغه فلسفه دا عملی کړ په 1919 کې 1919 کې دغه فلسفه دا عملی کړ لینن پر کوم ځای کې پولیس کې او دا هغه ځای نه بیا نور علاقو ته ایکسپورټ کولا مشرقي یورپ ته مشرقي جرمني ته یمن ته بله دنیا ته دا ایکسپورټ کړه پاکستان کې هم دغه حوارین پیدا شو خو ان شاء الله پیدا شو او دلته هغه خوب شرمنده تعبیر نشه پیدا کېدو سره لار نو شو لکه کمیونیزم لار مرشه سوشلیزم لار جنازه وته دا یو ملګری و چې سید قطب او د حسن البنا تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون بس کوم خلک چې راشي دا الله ته ورپېډ وایي دا ملګری وایي چې د جماعت اسلامي د ګلبدین حکمتیار سے تنظیم سره زیات تعلق دی دا څه وجه ده جماعت اسلامي نه تاسو کوي ما ته پته نشته دا جماعت اسلامي نه یار خنجری سره نه تاسو کوي ته پته دا یو ملګری وایي چې د اخوان المسلمین تحریک په باره کې استاد څه نظریه ده ما په خیال تاسو قسم کړی چې څوک باندې مسلمان نه پیږي دا ټول کافران کا چې د اخوان المسلمین د تنظیم باره کې استاد څه نظریه ده دا یو تنظیم د بنیاد د مصر نو په عرب دنیا کې خور شو په عامه سیاسي اصطلاح کې د ایکستریمیست او بنیاد پرست چې دا په عرب دنیا کې بنیاد پرست خلک لیبرل نو تاسو حرکت والا خو لیبرل یې ګره تاسو ته ماډریټ وایي سیاسي دنیا کې تاسو حرکت انقلاب اسلامي والا تاسو ته ماډریټ او لیبرل وایي تاسو اعتدال پسند لې او دا نور حکمتیار سے وہ هغه ملګرو ته په سیاسي دنیا کې دا ته سیاسي اصطلاح و نور حقیقت تر څه چی خو په سیاسي دنیا کې ګلبدین حکمتیار سے وہ دا نور ملګرو هغه ته ایکستریمیست وایي دا بنیاد پرست دي نو دا څنګه اخوان المسلمین هم په سیاسي دنیا کې په بنیاد پرست باندې مشهور دي جی او اخوان المسلمین هغه آزاد خیال قسم علماو چې ځان له پخپله دعوا باندې د اجتهاد په مرتبه باندې فایزو د تقلید پکې اکثریت علما قائل نه دي بیا ویل چې د خمینی باره کې استاد سند دی د شیعه مولا او د امریکای خلاف په انقلاب راوسته و بس دا یو ملګری وایي چې مولانا فضل الرحمن سے زکه په خپل سیټ کامیاب نشو چې ام آر ډي سره چې کله ام آر ډي سره نو بیا کامیاب شو چې ام آر ډي نه لار نو بیا راکام شو دا تا خو عجیب سوال کړی دی د ام آر ډي د پرې خودو نه بعد خو متصلا مولانا فضل الرحمن سے کامیاب شو خو هغه خلک چې چا د هغه په مقابله کې د ام آر ډي غټه پارټي پیپل پارټي کامیابوله دا غي د وجه مولانا فضل الرحمن سے ناکام شو پیپل پارټي ته کامیاب شو اوس د جماعت اسلامی پارٹی علماء د مودودی سے په مکمل عقیده روان دي او که صحت کوي نو دا خو بداغی نه تاسو کو چې تاسو ساقی دره تاسو مودودی سے امام منی کو څوک بل څوک امام دي خو بار تقدیر دا غي دانشوران چې کله د مودودی سے ذکر کوي نو د الامام المودودی تناوب باندې کوي نو د لفظ نه مونږ ته دا اشتباه پیدا کی چې د خپل مقتدا په ټولو عقایدو کې مودودی سے غړي
د دې لفظ نه اشتباه پیدا کیږي. بعد تدیر دا تحقیق په داغوی نه کول پکاري چې تاسو ورته الامام المودودي وای په کوم بنیاد باندې وای چې تاسو بالکل د مقلد په دغه عقاید کې چې کوم عقاید دي. سوال خو زما په خیال ختمي نه او تقریبا ټول مشابه سوالونه جماعت اسلامي داسې کوي او تاسو به هم ستړي خوئ کنه. بس نه مولوی صاحب اولا دا خبر اورئ واجرنا من خزي وعذاب الآخرة. اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم ربنا عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا تان پدو کا اخست خلق تلوٹنا اے غریبا کل خو اسلام دا پار ہم سفکر کا تان پدو کا اخست خلق تلوٹنا اے غریبا